بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، الله تعالی دې وکړي چې د صحت په جامو کې پټ یاستئ. ګرانو محصلینو، مخکې د دې نه چې نوی درس ساین اپ شروع کړو، تیر درس اخرنۍ خبره یو ځل بیا تکراروم چې د strength duration curve و یا د strength duration curve چې مثلا په دې کې روبیز، یوټیلایزیشن ټایم، کروناکسي او دې باندې خبرې کړې وې. موږ ویل چې دغه د دوو فکټورونو پورې اړه لري چې یو په دې کې چې کوم دی هغه چې ورټیکل ګراف اوچتېدلی چې دا موږ ته ولټیج راښیي، او بل چې کوم دی هاریزونټل ګراف تللی چې دا موږ تاسو ته بیا ډیوریشن راښیي. په دې کې اول خبره موږ تاسو کړې وه هغه د ریوبیز هم کړې وه. ریوبیز x1 یا ریوبیز ساده دا همداسې ویلي وو چې هغه اصغري ولټیج دی چې کوم وکولی شي په عصبي لیب کې اکشن پوټنشل رامنځته کړي، یعنې دغه اندازه چې زموږ او ستاسو اوس نو که چېرته ولټیج کم وي نو د دې ډیوریشن به زیات وي. دغه برخه چې کوم دا زموږ او ستاسو سره ګوره چې ولټیج کم دی نو ډیوریشن زیات دی. دې ته څه شی ویل شي؟ دې ته ریوبیز ویلی شي. ښه، اوس یوټیلایزیشن ټایم ته راځو. یوټیلایزیشن ټایم دا داسې تعریف مې کړی مو چې عبارت د هغه وخت څخه دی چې پکې ریوبیز x1 یا ساده ریوبیز وکولی شي تریشولډ اندازې ته ځان ورسوي، یعنې دا خو زموږ ستاسو سره ریوبیز شو، او دغه وخت چې ډیر وخت دی دغه تر دې وخته پورې دې ته څه شی ویل کېږي؟ یوټیلایزیشن ټایم ویل کېږي. یعنې یوټیلایزیشن ټایم هغه وخت دی چې پکې ریوبیز وکولی شي، یعنې اصغري ولټیج وکولی شي چې تریشولډ پکې رامنځته کړي. دریم چې کوم دی هغه ریوبیز x2 دی. دغه دا هم بیا داسې ویلی وو که چېرته ریوبیز دوچند شي د ریوبیز x2 په نوم یادېږي. اوس ګورئ دا یو ریوبیز دی، دا دوچند شو نو ولټیج ډیر شو. ګراف دلته اوس تر دغه ټول ته تر دې ځي نه واخله تر دې ځي پورې دې ته ریوبیز x2 ویل کېږي، یعنې ولټیج د تنبیه زیات شو. اوس نو چې ولټیج زیات شو یوټیلایزیشن ټایم به څنګه شي؟ دا به راکم شي، یعنې د دې ځي نه واخله تر دې ځي پورې. دا بیا زموږ ستاسو سره څه شی ده؟ دا یوټیلایزیشن ټایم د ریوبیز x2 دپاره دی، یعنې ولټیج زیات شو او په نتیجه کې یوټیلایزیشن ټایم راکم شو. نو دلته تاسو اوس ګورئ دغه خو مستقیم یو اکسس وای اکسس دی او دا ایکس اکسس دی. دغه زموږ او ستاسو سره یوه نقطه ده، دا بله نقطه ده. نو که چېرته موږ او تاسو داسې یو ګراف د دې نه رسم کړو نو یو منحني منځته راځي، نو دې ته ځکه د strength duration curve ورته ویل کېږي، یعنې څومره چې ولټیج زیاتېږي، قوت زیاتېږي، هماغه په ډیوریشن باندې تاثیر کوي. که قوت زیات و ډیوریشن کم، او که قوت کم و ډیوریشن به زیات وي. نو ګرانو محصلینو، الله تعالی دې وکړي چې په دغه عکس باندې مو سر خلاص شوی وي. اوس راځو موږ او تاسو ساین اپس ته. ساین اپس موږ او تاسو داسې تعریفوو په لنډ ډول سره چې عبارت د هغې ساحې څخه دی چې دوه عصبي حجرات یو د بل سره نږدې واقع شي او یو د بل سره وظیفوي تماس پیدا کړي. چې دغه یو عصبي حجره ده او دا بله عصبي حجره ده، یو بل سره نږدې په دې برخه کې واقع شوي دي، یو وظیفوي تماس پیدا کړی دی، دې ته ساین اپس ویل کېږي. د ساین اپس طبقه بندي ته راځو. ساین اپس په دوه ډوله طبقه بندي د دې شوې ده. یو چې کوم دی هغه اکارډینګ ټو اناټمي ده، د اناټمي له نظره، او بل اکارډینګ ټو فیزیالوجي، د فیزیالوجي له نظره. اول مخکې موږ د دې نه چې په دې باندې خبرې وکړو چې ساین اپس کلاسیفیکیشن باندې خبرې وکړو، نو راځو ځینې اصطلاحاتو باندې خبرې کوو. مثلا پری ساینپټیک نیورون. پری ساینپټیک نیورون عبارت د هغې نیورون څخه دی چې په ساینپس باندې ختم شوی وي. اوس مثلا که دا زموږ او ستاسو سره ساینپس وي نو پری ساینپټیک نیورون یې دا دی. پری ساینپټیک نیورون عبارت د هغې نیورون څخه دی چې په ساینپس باندې اکسون ختم شوی وي.
پوست ساینپټیک نیورون. پوست ساینپټیک نیورون عبارت د هغه نیورون څخه دی چې ساینپس څخه شروع شوی وي. نو دا د ساینپس څخه شروع شوی دی ته پوست ساینپټیک نیورون ویل کیږي. په ساینپس کې یو یادونه باید وکړم چې په ساینپس کې کېدای شي چې پری ساینپټیک یو او پوست ساینپټیک نیورونونه او زیات وي، او یا همدارنګه پوست ساینپټیک یو او پری ساینپټیک نیورونونه زیات وي. د اناټومي له نظره پری ساینپټیک او پوست ساینپټیک عصبي حجرې د مختلفو برخو د ارتباط له کبله په لاندې ډولونو ویشل شوي دي. اکسو ډندرایټیک. اکسو ډندرایټیک کوم ساینپس دی؟ کله چې د پری ساینپټیک عصبي حجرې اکسون او د پوست ساینپټیک عصبي حجرې ډندرایټ یو ساینپس جوړ کړي، د اکسو ډندرایټیک ساینپس په نوم یادېږي. یا مثلا اکسونیک ساینپس. که د پری ساینپټیک نیورون اکسون او د پوست ساینپټیک نیورون هم اکسون ساینپس جوړ شي، د اکسونیک په نوم یادېږي. همدارنګه اکسوسوماټیک. که د پری ساینپټیک نیورون اکسون او د پوست ساینپټیک نیورون سیل باډي یا سوما یا حجروي جسم ساینپس جوړ کړي، د اکسوسوماټیک په نوم یادېږي. همدارنګه ګرانو ډاکسیبانو اکسونیک نه هم یادونه وکړه. ډندروډندرایټیک. د پری او پوست نیورونونو ډندرایټونه یو د بل سره تماس پیدا کوي. ډندرو اکسونیک. د پری ساینپټیک ډندرایټ او د پوست ساینپټیک نیورون اکسون چې کله سره وظیفوي تماس پیدا کوي، د ډندرو اکسونیک په نوم یادېږي. همدارنګه ډندروسوماټیک او نور. همدارنګه سوماټوسوماټیک چې یعنی په لنډ ډول داسې وایو چې په ساینپس کې د کومې برخې د عصبي حجرې کومې برخې سره رابطه پیدا کړې وه، د همغې په نوم باندې یادېږي. د ساینپس اناټومي ته راځو. په عمومي ډول سره یو ساینپس د درې برخو لرونکی دی: پری ساینپټیک ټرمینل، ساینپټیک کلیفټ او پوست ساینپټیک ممبرین. پری ساینپټیک ټرمینل یا ساینپټیک ناب ورته هم ویل کیږي، یا ټرمینل بټن ورته هم ویل کیږي. د پری ساینپټیک نیورون پړسېدلې برخه ده چې په دې برخه کې کڅوړې یا ویزیکل موجود وي، او په دې ویزیکلونو کې نیورو ترانسمیټر موجود وي. دغه برخه چې کوم ده، دا برخه زموږ ستاسو سره د ټرمینل بټن یا پری ساینپټیک ټرمینل برخه دغه برخه ده. همدارنګه مایټوکونډریا هم په دې برخه کې موجود وي چې د دې وظیفه دا ده چې د ویزیکلونو لپاره انرژي تیاره کړي. بله برخه چې کوم ده هغه ساینپټیک کلیف برخه ده. دغه برخه ساینپټیک کلیف برخه هغه فاصله ده چې د پری ساینپټیک او پوست ساینپټیک حجرو ترمنځ واقع شوې ده، چې په اوسط ډول تقریبا 200 انګسټرومه پراخوالی لري. په دې کې په نارمل حالات کې پولیساکاریدونه موجود دي چې دې ته ساینپټیک کلیف سبستانس هم ویل کیږي. راځو پوست ساینپټیک برخې ته. پوست ساینپټیک برخه کې بیا یا پوست ساینپټیک ممبرین برخه چې کوم ده، د پوست ساینپټیک عصبي حجرې هغه برخه چې په ساینپس کې واقع شوې ده د پوست ساینپټیک ممبرین په نوم یادېږي. یعنی دغه برخه چې کومه ده، دغه برخه زموږ ستاسو سره د پوست ساینپټیک ممبرین په نوم یادېږي. دا غشا دوه مهم جوړښتونه لري. اول، د غشا یوه برخه ساینپټیک کلیف ته راوتلې چې د پروټیني آخذو یا ریسپټر په ډول کار کوي، چې د پری ساینپټیک ټرمینل څخه ازاد شوي نیورو ترانسمیټر مواد د همدې برخې پورې نښلي چې دغه آخذوي برخې دي. دا شو. دویم، آیون چینلز یا د آیونونو چینلونه چې د ریسپټرو ترڅنګ موقعیت لري او د غشا ټول ضخامت یې نیولی دی. چینلونه په عمومي ډول سره د دې ریسپټر سره نږدې موقعیت لري
او که چېرته هر ډول نیورو ترانسمیټر د دې برخې څخه افراز شي د پري ساینپټیک نیورون څخه، نو په مربوطه برخه کې په هماغه اندازې یا په هماغه ډول سره اکشن پوټنشل رامنځته کېږي. مثلا که اکسایټډ شي نیورون د دې برخې څخه افراز شي، یعنې تحریک کېدونکي ورڅخه افراز شي، نو تحریک رامنځته کېږي. او که چېرته انهبیټ شي نیورو ترانسمیټر افراز شي، نهي کوونکي نیورو ترانسمیټر افراز شي، نو دلته بیا نهي یا انهبیشن رامنځته کېږي. یو ځل بیا یې تکرارومه ګرانو محصلینو، موږ وویل چې په ساینپس کې چې کوم دی هغه ساینپس اناټومي د درې برخو لرونکي ده. یوې پري ساینپټیک ټرمینل یا ساینپټیک ناب یا ټرمینل بټن برخه ده، چې دغه برخه ده دا د اکزون پراخه شوې برخه ده چې په دې کې ویزیکلونه موجود وي، چې په دې ویزیکلونو کې کڅوړ ماننده ساختمانونه وي، په دې کې نیورو ترانسمیټر وي، همدارنګه مایټوکانډریا پکې وي چې د مایټوکانډریا کار دا دی چې دا بیا انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې نه علاوه بیا ساینپټیک کلیپ برخه ده، دغه برخه چې دا بیا د پري ساینپټیک نیورون او د پوست ساینپټیک نیورون ترمنځ پرته برخه ده چې تقریبا اندازه یې د دې تر 200 انګسټرومه پورې ده، او په دې کې پولیساکرایډونه وي په دغه برخه کې چې ساینپټیک کلیپ سبسټانس ورته ویل کېږي. درېیمه برخه چې دلته کوم ده هغه پوست ساینپټیک ممبرین برخه ده، چې دا د پوست ساینپټیک نیورون هغه برخه ده چې ساینپس کې واقع ده. دغه برخه دوه ډوله جوړښتونه لري، چې یو یې ریسپټري دي چې دغه برخه دي چې کله نیورو ترانسمیټر افراز شي د مربوطه خپلو ریسپټرو سره یوځای کېږي، او بل چې کوم دي د دې ترڅنګ چینلونه دي، دا یونونو چینلونه دي چې بیا مربوطه چینلونه خلاصیږي او بیا خپل عمل رامنځته کوي، چې کېدای شي یا به اکسایټیشن تحریک رامنځته کړي او یا به انهبیشن یا نهي رامنځته کړي. نو ګرانو ډاکټر صاحبانو دا و د ساینپس په اړه د هغې تعریف، د هغې کلاسیفیکیشن او همدارنګه د هغې اناټومي. نو الله تعالی دې وکړي چې اخذ مو ترې کړی وي. را به شم په لنډ ډول سره دغه هم به فنکشنل کلاسیفیکیشن باندې به هم خبرې وکړو. په فنکشنل کلاسیفیکیشن یا فزیالوجیکل کلاسیفیکیشن له نظره چې کوم دی ساینپس په دوه ډوله دي، یو الکتریکل ساینپس دی یا برقي ساینپس، او بل چې کوم دی کیمیکل یا کیمیاوي ساینپس دی، چې تقریبا په کیمیاوي ساینپس باندې مونږه تفصیلي خبرې په دغه سلایډ کې وکړې. په دې سلایډ کې نو دغه مثلا درې برخو نه جوړ دی، چې یو پري ساینپټیک برخه ده، ساینپټیک کلیپ دی، او پوست ساینپټیک برخه ده. راځو الکتریکل ساینپس پیژنو. الکتریکل ساینپس هم د درې برخو څخه جوړ دی، چې یو ته یې پري ساینپټیک نیورون ویل کېږي، بل ته ګیپ جنکشن ویل کېږي دغه، او بل چې کوم دی پوست ساینپټیک نیورون دی. د دواړو ترمنځ غټ فرق دا دی چې سایله په دې برخه کې هم انتقالیږي او سایله په دې برخه کې هم انتقالیږي. دلته ساینپټیک کلیپ برخه شتون لري او په الکتریکل کې بیا ګیپ جنکشن دي. تاسو ګورئ ګیپ جنکشن دي. او یو فرق پیدا شو. دویم فرق دا دی چې په کیمیکل ساینپس یا کیمیاوي ساینپسونو کې سایله په یو لور انتقالیږي، او الکتریکل ساینپس کې بیا سایله چې کوم دی په دواړو طرفونو سره انتقالیدی شي، یعنی هم سایله په یو وخت کې دې خوا راتلی شي او هم دې خوا تلی شي، هم دې خوا راتلی شي او هم دې خوا تلی شي، یعنی په دواړو طرفه ډول سره سایله کېدی شي چې انتقال شي. ښه امپلس ترانسپورټ میکانیزم باندې به انشاءالله په بل څه کې خبرې وکړو، په بل لیکچر کې خبرې وکړو. نو د اوس لپاره په مخه شه یو یادونه باید وکړم چې کوم ځای کې مشکل و نو حتما ما سره تماس کې شئ. زما د واتساپ شمېره تاسو سره شته ده انشاءالله.